چې کوم انسان په دې دور کې د ژبې نه وړې د نه پوه شه چې منافق دی. او تاسو ته یو جمله ویم، د دنیا تمام کائنات چې راجمع شي، د دنیا تمام بزرگان او عالمان تقوادار چې راجمع شي، د پیغمبر لوسی ته په مقابله کې نه رسیږي. ښه دا هغه پاور دی د ما محترم چې ټوله پرهیزګاري د انسانانو راجمع کې د یو پیغمبر د لوسی دغه ته نه رسیږي. ښه د ما محترم ځکه د هغه نسبت ته محمد رسول الله سره دی. دا خبره یاد ساته. او یو خبره کوم چې یو سړی ته پوه شو چې دا د پیغمبر نوسی دی، نو چېرته په زندګۍ کې د هغه خلاف او د هغه د ګستاخۍ او د بېدبۍ چېرته تصور ونه کړي. د پیغمبر نوسی دی، تا ته پته ولګېده چې دا د پیغمبر نوسی دی، نو چېرته په تصور کې هم د هغه خلاف د بېدبۍ ګمان ونه کړي، ورنه الله به دې دا ګمان په وجه باندې الټه راوغورځوي. ولې ښه ځکه چې دا زما د پیغمبر نوسی دی، دا زما د پیغمبر نوسی دی. او ما تاسو ته ویل چې ایاز عام سړی نو و خو غلام و خو د محمود غزنوي رحمت الله علیه غلام، لیکن په حسب او نسب باندې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک نوسی دی. ګورې ښه د پیغمبر نوسی دی. وی دا ایاز محمود غزنوي رحمت الله علیه ته ډېر خوښ و. وی دا نور چې څومره وزیرانو د دې ورسره لږ نفرت چې دا یو غلام انسان دی، دا یو غلام انسان دی او دله دومره پاور میلو دی چې بادشاه دله شاهي لباس ورکړی دی او شاهي تاج یې ورته په سر کړی دی. موږ په خپله خرچه باندې الو دله بادشاه د سرکاري خزانې نه بیت المال نه شی ورکړی دی. د بادشاه ورسره دومره مینه ده. دا اشکالو بادشاه پوه شي چې د ده باندې د خلکو اعتراض دی، راجمع کړی، کوټه کې بند کړ، دربار وی بند کړي، دروازه بنده شوه. بادشاه اعلان وکړ چې بینن زما د طرفه د ټولو وزیرانو ته اعلان دی چې په دې دربار کې او خزانه کې څه پراته دي ځان له چلوي کورونو ته وړی. بس اعلان مو وکړ چلوي. بس وزیران خو یې جوړ بادشاه ګپ لګي، بادشاه جوړ ګپ لګي، هغه ورته نه ګپ نه لګو وړی. بس د محمود یوه خبره ده، محمود د محمد رسول الله غلام دی، د داسې پیغمبر غلام دی، نو د هغه د نوسو خو سر قطع شوی دی. خو تا ته ما وایي ژبه یې چېرته نه ده اړولې ده مامو، ځکه نبي علیه السلام فرمایي المرء یوخذ باقراره. په مسلمان کې ژبه ده، مسلمان کې تاسو ته مسلمان کې څه ده؟ ژبه ده. یو انسان سر خو د تن نه جدا کېدی شي، د محمد رسول الله د امتی سر خو د تن نه جدا کېدی شي، خو د ژبې نه نشي اوړېدی. دا د پیغمبر امتی وي. بس که د ژبې نه وړېده دا د پیغمبر امتی نه دی. بس پوه شه چې دا امتی دی، دا برای نام مسلمان دی، دا د پیغمبر امتی نه دی. او دا امتی داسې دی لکه څنګه چې پخواني منافقانو چې په بجبه وایي چې انؤمنو الله ورته تاسو ایمان راوړئ، دی ورته موږ ایمان راوړی دی. ایمان په ژبه ایمان راوړو. نبي علیه السلام ته به ځان غمخوار ثابتو چې د الله رسول موږ خو ستا امتیان یو، تا سره هم ډېره مینه ده. کلمه به یې ویلې وه خو چې د ژبې وخت په راغی نو ژبه به یې وړې ده. نو زما رب قرآن کې تذکره وکړه چې دا منافقان دي. نو تاسو ته وایم چې کوم انسان په دې دور کې د ژبې نه وړې ده نو پوه شه چې منافق دی. محمود غزنوي ورته وایي زما یوه ژبه ده، وړې د دربار نه چې څه وړې زما د طرف نه اعلان دی. بس وزیران جي راپاڅېده، شور شو، درز و غوبت شي جي. بعضې پکې د بادشاه په سر چې کوم تاج او هغې کې داسې جواهرات چې د هغې د نیمې بادشاهۍ عمره د هغې قیمت د وزیرانو د بادشاه په تاج باندې جګړه شوه. محمود غزنوي راښکته کسټې ولا راکوک او تاج یې ته کوز کړه. په هغې جي د وزیرانو جګړه وه. چې جنګ ختم شو، هر چا ته جي سامان قبضه کړ، قبضه یې واچوله. ایاز یو طرف ته ګوټ ته ناست دی. ایاز ته ولې څه نه وی؟ وایي حضرت زم وغواړم. وی او وغواړه. راغی ایاز د محمود غزنوي رحمت الله علیه په سر باندې لاس کېښوده. وایي ماله بادشاه پکار دی، ماله بادشاه پکار دی. او چې بادشاه زما شو دا ټول مملکت او بادشاهي د ما شوه، د ما ته پکاري. بس هغه ورته وګورئ زه د سره محبت ته څه د وجې نه کوم، زه د سره محبت د څه د وجې نه کوم چې تاسو بادشاهي او مال غوره کړ او د بادشاه غوره کړ. زه تاسو ته وایم چې کوم انسان په دنیا کې هم داسې د الله ذات غوره کړي، الله وایي داسې بادشاهۍ د دنیا بادشاهۍ به ستا نه لوګې کړم زما محترمو. چې کوم انسان بادشاه حقیقي بادشاه باندې لاس کړي، الله وایي د بادشاهۍ چې ده هلکه تاسو ته یو جمله وایم، دا مال او دنیا چې ده دا الله قارون او حامان له مور کړی ده، نمرود او فرعون له مور کړی ده. ښه توجه، الله وایي دنیا ما ته خوښ شی نه دی، دنیا په مخ ته ځمکه غلیظ شی دی. او که دنیا ما ته خوښه وه نو کافر له به مې د مچ د وزر د برابر عمره مال هم نه ورکړی. ښه
کم انسان سره چې مال لري هغه په مال باندې نه نازېږي، کم انسان سره عہده ده د په عہده باندې نه نازېږي چې جی زه سیکرټري صاحب یم، جی ناظم صاحب یم، صدر صاحب یم، زه جی وزیر اعلی یم، دا عارضي شی دی د ما محترم، دا څه شی دی؟ دا عارضي دی ښه، دنیا عارضي ده. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام. وای محمود غزنوي رحمت الله علیه ورته وی د آیات سره زما د یو عمل د وجه نه محبت دی. یو شی داسې دی چې الله د دې د وجه نه بنده سره ډېره مینه کوي. وای هغه څه شی دی؟ وای راځه تاسو ته ښیم. دا محمود غزنوي رحمت الله علیه چې ایاز براغی نو شاهي لباس کې براغی، شاهي تاج به په سر کړو، شاهي پیزار به اچولو، دربار ته براغی. کله چې به د دربار نه واپس شلا بړو نو دا محمود غزنوي رحمت الله علیه سره د خپل وزیرانو اراده چې بوم و چې لاړه شاته روانو چې وې کتل دا ایاس په یو جومپړې باندې ورننه وته، یو الکه یو کمزورې غونتې د خټو کوټه وه هغې ته ورننه وته، چې وې کتل اوس ایاس په دغه کوټه کې شیشه لګولې ده، هغه تاج یې ویسته، هغه کپړې لباس هم شاهي ویسته، پڼې یې ویستې، خپل ځان یې بربنډ که یو څښا شلېدلې کورتۍ واچوله، یو زړه غوندې ټوپۍ هغې په سر کړه او شلېدلې پیزار، یو پیزار یې خپه کې ورکړی، یو شیشې ته مخامخ کړی او ځان ته شیشه کې وي. ایازه ګورې خپل حیثیت وپېژنه، ستا حیثیت دا دی ښه ایازه، خپل حیثیت وپېژنه، ستا حیثیت دا دی چې دا خو ته بیا هم دنیا کې لا مالدار په وجود دې لا شلېدلې پیزار شته، زړه ټوپۍ شته، شلېدلې پیزار شته. داسې یو وخت به راشي چې ایازه بربنډ به شي، ایازه بربنډ به شي او خلکو ته به بربنډ شي، لمبۍ به دې د ما محترم. داسې زمانه در باندې ایازه را روانه ده. وای محمود غزنوي رحمت الله علیه او هغه وزیرانو چې ولیده وای حضرت دا سړی خو د کمال سړی دی. اوس د هغه د طرف نه تاسو ته یو جمله ویم او دا جمله د سرو زرو په تخته باندې او د سرو زرو په اوبو باندې د لیکلو جمله ده، عجیبه جمله ویم، خو ټولو نه مخکې ستاسو توجه غواړم. توجه شته؟ وده شوی خو نه. وای دا محمود غزنوي رحمت الله علیه سره د وزیرانو د ایاز ته وایي ایازه ماته یو نصیحت وکړه، بلکې ماله یو ګوتمه جوړه کړه او په هغه ګوتمه باندې ماته نصیحت ولیکه. عجیبه نصیحت دی، جي توجه غواړم. ماته په ګوتمه باندې داسې نصیحت ولیکه چې زه هغه نصیحت ته ګورم زه خوشحاله یم، هغه نصیحت ته وګورم نو خفه شم. داسې جمله ولیکه، یو جمله ولیکه چې زه سم خوشحاله او هغه ګوتمې ته او هغه نصیحت ته وګورم نو خفه شم، او یا زه سم خفه یم او هغه ګوتمې ته وګورم نو خوشحاله شم. داسې یو جمله ولیکه، داسې یو جمله ولیکه. توجه غواړم ستاسو چې دا به کومه جمله وه، دا به کومه جمله وه؟ توجه شته که نه؟ بند یې کړه. دا جمله درته وویم که نه؟ ایاز وایي حضرت اسانه ګوتمه یې یوړه جي، زرګر له ګوتمه یوړه او په هغې باندې لیکل ولیکل، څه لیکل یې پې وکړه، یو جمله یې پې ولیکله چې راغې محمود غزنوي رحمت الله علیه انتهایی خوشحاله دی او د خوشحالۍ عالم دی په دغه دربار کې. ایاز راغی جي ګوتمه ورته ور وړاندې که حضرت دا ګوتمه واچوه، خو ګورې بیا نه. اوس جي دربار کې جشن دی، محمود غزنوي رحمت الله علیه الله والا بنده دی او جمله عام جمله لیکلې زما محترمه. و چې کله ګوتمه واچوله خوشحاله او هغه ګوتمې ته یې داسې وکتل، په هغه ګوتمه باندې لیکلي و یې وقت بی گزر جایگا، یې وقت بی گزر جایگا، چې خوشحالي په خفګان باندې بدله شوه او چې بیا به کله هم خفه شو او هغه ګوتمې ته به یې وکتل، په هغه ګوتمه به یې لیکلي و یې وقت بی گزر جایگا. نو خفګان کې چې به یې وکتل چې دا وخت به هم تېر شو نو خوشحالي به پرې راله، او چې په خوشحالۍ کې به یې وکتل چې یې وقت بی گزر جایگا، ورته پته ولګېده چې دا خوشحالي هم تېرېدونکې ده. نو د خوشحالۍ په ځای به خفه شو، د خفګان په ځای به ورته خوشحالي مې راوشوه. ټول څوک سره سبحان الله وایي. هغه جملې ټولو ته مخامخ کړه چې وګوره داسې ماته په دا دربار کې یو کس وښیه چې جملې یې ولیکلي چې زه ورته وګورم په حالت د خوشحالۍ کې نو خفه شم. تاسو ته ویم هلکه، او چې زه ورته وګورم په حالت د خفګان کې نو خوشحاله شم، نو د سره به زما محبت نه پیدا کېږي. چې محمود غزنوي رحمت الله علیه په انډیا باندې جنګ وکړ، یو هیرې مونتې وه، وایي هغه هیره قیمتي وه چې په ټوله دنیا باندې د هغې قیمت نه لګېده. جي په ټوله دنیا باندې د هغې قیمت نه لګېده. محمود غزنوي رحمت الله علیه خو الله والا سړی و، الله والا بادشاه. په بادشاهۍ ورته فخر نه و، ښه په بادشاهۍ ورته فخر نه و. موږ ته خو که معمولي غوندې معمولي غوندې داسې عهده میلاو شوه نو بیا مې جي سینه رابار کړې. قرآن کې الله فرمایي لا تمشي فی الارض مرحا، تاله چې کومه عهده میلاو شوې ده نو دا ما در کړې ده، ښه دا ما در کړې ده. لا تمشي فی الارض مرحا، تو ولې په ځمکه باندې سینه رابار کې وګرځې؟ ان الله لا يحب كل مختال فخور. الله وایي دا سینه چې دې رابار کړې ده دا ما ته ډېره بدي شي. دا ته چې انا کې وای د محمود غزنوي رحمت الله علیه چې ایاز ته ووی
اوس داسې دربار لګېدلی دی، ټول خلک ناست دي. هیرې را بار کړه، یو وزیر له ورکوي دی ماته که یو پل کې مله ورکوي، یو درس دی وباسه ماته یې کړه. هغه هیره راواغسته په شاهي لباس پسې ومږه. نه جي نه 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 داسې کار جي چېرته کولی شم، دا خو جي نقصان دی، دا خو جي ستاسو بادشاهۍ ته نقصان دی. بادشاه وی ښه ماشاءالله ته خو په ما ډېر خفه کېږي، ښه په واده ته خو په موږ ډېر خفه کېږي. یقین وکړه که خفه شرابه دی. وایي بل وزیر له ورکړه، وایي حضرت دا واله هغه هم چې خپل شاهي لباس پسې ومږله. نه جي نه نه دا کار خو جي چېرته کولی، هغه کوم بېوقوفي چې دی له پل کې راخلاصي، دا خو جي بادشاهۍ ته نقصان دی، په دې خو ستاسو نیمه بادشاهي کېږي. ټولو وزیرانو شی واپس کړو، په ادب باندې بادشاه ته واپس توجه وغواړه. وایي د ایاز نمبر راغی، د ایاز نمبر چې پې باندې راغی، ایاز ته وی ایازه دا هیره ماته که. وایي ښه جي پل کې راواغسته، اعوذ بالله بسم الله پې یو دادې ته ویسته. هغه ټوله دڼې وړې په هغه دربار کې ټولو وی اوهو دا څه چلو شو جي، دا خو کفر شو، بادشاهي خو جي غرقه شوه، دا دې ظالم بادشاه تا دا سړی دغه کړی، دا خو په هېڅ نه دی خو قتل کا. هغه ته بادشاه ورته وی دي ټول په ما خفه کېږي او ته په ما نه خفه کېږي، دا دې څه چلو کو ظالمه. هغه ته حضرت وایي دې ټولو د هیرې ته کتل او ما ستا امر او خولې ته کتل، نو ما ته ستا دا ژبه د دې هیرې نه قیمتي ښکارېده، نو درز مې ته ویسته. ما ته ستا دا ژبه قیمتي ښکارېده، نو درز مې ته ویسته. او دې ستا مال ته کتل زما، نو محمود غزنوي رحمت الله علیه ځکه مې ورسره محبت دی.